بسم الله الرحمن الرحیم. دا کتاب دے بیان دا ذکر دا ابتدا دا مخلوق بدل خلق ابتدا دا مخلوق چې الله تبارک و تعالی ټولنا اول کوم شی پیدا کړی. نو امام بخاری رحمه الله باغیبانی رنبی باب کې دا ذکر کوي چې الله تبارک و تعالی ته خلق د مخلوق اولن وی کې ثانیان وی دا دوار یو شان برابر دي. لکه چې هغه رب چې کم کار کوي نغه په ارادي او په کلمې د کون کوي. بیا لغوي تحقیق امام بخاری په دی باندې کوي. بیا به یوسف الباب کې ذکر کوي چې ټول نه اول چې کم شی الله پیدا کړی دی هغه عرش دی. او بیا په دې کې اختلاف ذکر کوي چې اول عرش پیدا دی او کې عبد عرش پیدا دی. بیا دا ذکر کوي چې اول عبد عرش دی او هغه نه پس ته عرش دی. او حاصل به دا ذکر کوي چې عرش اور عبد الماء دا دوه مخلوق دي. با کتابو بدء الخلق بیان د ابتدا د مخلوق چټول ناول څه پیدا شوی دی. باب ما جاء في قول الله وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال الربيع بن حسين والحسن كل عليه هين وهين مثل لين وليل وميت وميت وزيق وزيق أفعينا أفأعيا علينا حين أنشأكم وأنشأ خلقكم لغوب اللغوب النسب أطوارا طورا كذا وطورا كذا عدا طوره اي قدره. ما شاء الله. ګوره اول آیت خو تاسو ټول مفسرین یې د خیر سره ضرورت نشته. باب ما جاء فی قول الله تعالی باب د په بیان د ذکر د دې قول د باری تعالی هو الذی یبدأ الخلق ثم یعیده وهو اهون علیه. رب هغه لوی طاقت والده چې پیدا کړی دی ابتدا د مخلوق پیدا کړ د مخلوق په اول ځل نو بیا به دوباره کې چې څنګه پیدا کړی دی او دا پرب آسان دی. اون اسم تفضیل معنی بنکو اهون یعنی حینن او د امام بخاری تفسیر نو معلومیږي چې اون په معنی د حین سره دی او کې دا اهون اسم تفضیل اخلو نو اهون عندکم یا به اعتبارکم یا بقوتکم بشي. یعنی په علم د مخلوق یا په قدرت د مخلوق اول شی پیدا کول ګران وی ثانی خو آسان وی. چاول بد منی بیا ثانی ول نه منی. اوس امام بخاری رحم الله په دې باندې ذکر کوي چې د احور څه معنی ده. قال ربيع بن خصيم والحسن حسن بصری دوی دوار وی کل علیه هین هر یو د بدء او د اعاده نه پرب آسان دی. ځکه الله په ارادي او په کون کوي. اوس دی وی چې حینن وهینن یعنی د حین دا یا چې دا دې کې قرات مشددم دی او دې کې قرات خفیفه هم دی او بیا دغه نظائر ذکر کوي لکه لین ولینن. لین او لین په معنی د نرم دی او په تجدید د یا سر لینم نرم ته وي او به تخفیف الیام ورته وي. دارنګي ومیت ومیت بتشدید الياء وبتخفيف الياء معنی یو ده. وضيق وزيق خدا د امام بخاری مزاج دی اس داس نه ده. او چونکه امام بخاری رحم الله خپل تفسیر د ابا عبیده ناغسته ده او ابا عبیده چې څنګه تفسیر لیکل د امام بخاری په غي اعتماد کړی دی او دغه څه ذکر کوي. حالانکه میت او میت کې فرق دی. میت هغه ته وی چې مرګ په واقع شي او میت هغه چاته وی چې واقع کیدون کوي. دارنګه ضیق او زیق. زیق وی نفس تنگ ته ضیق چې تنگ کړي شي. لیکن امام بخاری مزاج دنه بس پاری په سی براوانی. افعینا بالخلق الاول چونکه رد کوي پاغه چابانی چې څوک منکر د خلق ثانی نه دی. نو افعینا معنی کې افعیا علینا حين انشاکم وانشا خلقکم. آیا ګران شي دی په موږ باندې هغه وخت کې چې موږ تاسو پیدا کړې یا پیدا کوم تاسو وجود. اصل د آیا معنی خو
ستړیواله دی خو ما معنی د ګرانوالي وکړه. لغوب اللغوب معنی دا النصب یا النصب ستړیواله. اطوارن مختلف حالات تورن کذا و تورن کذا یعنی یو حالت د نطفه شو نو بل حالت ته مزغه شو دارګي مزغه مصوره شو مخلقه او غیر مخلقه شو. اوس دې کې امام بخاری رحم الله د عربو مقوله ذکر کړي عدا توره اے قدره لکه عدا تور د فلان کی شان ډیر اوچت شوی دی د فلان کی قدر ډیر اوچت شوی دی مرتبه اوچت شوی دی. مرتبه خو یو ادناوی یو اوسط یو اعلی څنګه په مرتبو کې تفاوت دی نو اطوار کې تفاوت دی. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن جامع بن شداد عن صفوان بن مخرج عن عمران بن حسين قال جاء نفر من بني تميم الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بني تميم ابشروا فقالوا بشرتنا فاتنا فتغير وجهه فجاءه اليمن فقال دا حدیث مګه مخ کې ویل دی ښا په چونکه دا بنو تمیم چې کوم کړنو دا بیا ادب دوی چرال نبی علیہ السلام څخه نبی علیہ السلام ابشروا د جنت زیره واخله بس الله طرف جنت زیره والی جنتیان یې فقالو ودی کې اقرا ابن حابس وی خدا چونکه رسول لوی صحابي دی په ابتدا کې چونکه د دنیا ضرورتوم ورته فقالو دی ورته بشرتنا تامل ډیر زیر را کړی دي استازي تامل زیر ډیر را کړی دي اوس کنه اوس موږ له سنور څه پکار دي بشرتنا یې تامل زیر را کړی دا وتش په زیرو بسکو دا دی بیا د بیو کړه خدا چونکه دا بیا د بی چې وا نو دا د کم علمي په بنا باندې وا او بل خو هغه زماني او سره زماني خو حالات بدلیږي او د فقیر دور نوې بشرتنا حضرت تا کوم رسول ډیر راکړي خو فاطمه سو نغدیتم پکار دی ا دنیا کې سمګله سمالم پکار دی. فتغیر وجهه د حضرت صلی الله علیه وسلم چهره مبارکه متغیر شو او حضرت چې بکله خفه شو یا بغوسه کېدو نو په خلی خو به سنوي خدام رلی چې هغه آثار د خفقان د حضرت په مخ یا د په چهره وس شو اخکار شو. فجاءوا الیمن دغه وخت یمنیان رااله فقال یا الیمن اقبل البشرا یمنیان مزاج چون دا نر مزاجو واخله زیرا اسلام يقبلها بنو تمیم قبول نکړه تاسو جنت زیرا خواله کنه سړي زامنو قالوا قبلنا جمنګه قبول کړه. فاخذ النبي صلی الله علیه وسلم يحدث نبی علیہ السلام په دغه وخت شروع شو چې بیان کو صحابه او ته بدء الخلق والعرش چې عرش کله پیدا شوی دی او مخلوق کله پیدا شوی دی نو په دې باندې باز شروع شو. السلام علیکم. يحدث بدء الخلق والعرش فجاء رجل فقال عمران وے عمران راحلتک یعنی سمانا الحق راحلتک یا راحلتک ذهبت راحلتک استغفر لله پڑھوش لو تختیدا تفلتت یعنی اتریدا نو حضرت عمران فاسد او بیا چلار ویلیتنی لمقم کاش زنه پاس دل مجلس نه یعنی په دغه وخت کې پیغمبر علیہ السلام د بدل خلش با شروع کړ چې اول شیشه پیدا دی اول کم مخلوق پیدا دی نو په دې باندې حضرت باس کو ناسا په چا عمران ته وچو خدلاره نو بس دې ډیر زیات پریشان شه او چونکه او خلال خو حدیث فاتح شکړه انو کله کله خدا ذکی جی. وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا ابي حدثنا الاعمش وحدثنا جامع بن شداد عن صفوان بن مخرج بل پتر وای لك سوان ابراهيم بن حسين قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباء فاعطانا من حق روایت ته خودی کی لږ زیادت ته دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباء بدا مخ روایت کینو او روایت هغه د عمران دی ما اوترلخ فلوخه په دروازینو فاتاو ناس من بني تميم فقالوا اقبل بشرا يا بني تميم قالوا قد بشرتنا فاتنا مرتين ان سمعنا فاتنا اعتنا داوي مرتين معنا قالوا هذا الكلام مرتين ايدا كلام دو زلوي
ثم دخل عليه ناس من اليمن بیا اشعرین رالا فقالوا اقبل البشرى یا علی اليمن ان لم يقبلها بنو تمیم خو قبول نکنو تاسو قبول کړئ قالوا قد قبلنا یا رسول الله قالوا جئناك لنسألك عن هذا الامر من خراغلو تان د مسلې تپوس د پاره عن هذا الامر یعنی په بار د مخلوقاتو چې اول مخلوق الله کوم شی پیدا کړ دی ان په دې سلسله کې متپوس راغلو قال النبي عليه السلام چې کان الله ولم يكن شيء غيره بس یو الله په دنیا کې کائناتو کې سره یو ربونو زمکه اسمانو یو رب بس هیڅ نو تیشوا صرف الله لم يكن شيء غيره وكان عرش على الماء او عرش د باری تعالی په بو باندې اوس دی وخت امام بخاری دا نو چې عرش ته وي او بس ته وي امام بخاری دا وی چې اول مخلوق العرش اول مخلوق الماء نو اول الله کریم خو وی و بیا الله پاک عرش پیدا ک بیا او پیدا کړ یا و عرش د الله په بو باندې وکتب فی ذکر کل شیء او په لوح محفوظ کې الله هر څه ولیکل چې کوم په دې دنیا کې الله دغه موجود او په دنیا کې الله دغه اخکار کون کې هغه ولیکل وخلق السماوات والارض او بیا الله اسمان نظم کې پیدا کړ فنادا منادن په دغه وخت عمران ته आवाज وکيو आवाज کوونکی ذهبت ناقتک یا ابن الحسین ابن الحسین استا اوخه اخلار او تختیدا فانطلقت دیو فضل الرما فاذا يتقطعونها السراب تر دې پوری تقطع چې غوس کدي ځان نمخ کې سراب د شګو ګل مان دمر لا چې د اوخي او زما په منځ کې سراب پاتې شو یعنی سراب نه واوړې دا ډیر لاړ شګو ګل چې ما قتل نو هیڅ نه ښکارېدل نو فوالله لو وددت اني تركتها وی قسم می دی په خدای چې ما دا خو چې ما دا پرې خو دی وی تلې چې چرته تلې او ما دا علم خبره زده کړې تی شو کنه وروای سان رقبتان قیس ابن مسلم عن طارق ابن شهاب قال سمعت عمر يقول قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم قاما یوځه کې حضرت ادریدا فاخبرنا بدل خلق حق فاخبرنا منتدا بدل خلق شروع شو نبی اسلام تفصیل کو اول څه پیدا شو بیا ورپسې پیدا بیا ورپسې پیدا او په کوم کیفیت حتا دخل الجنه منازل والنار منازل یعنی دی پوری تفصیل بیان ک چې جنتیان چې جنت ته ځي نو په سبزي او ناریان چې بنار ته ځي نو په سبزي معنا دا شو چې د ابتدای خلق نوالی نو تر منتها د خلقه پورې چاول څه پیدا او بیا په دنیا کې انسانان رااله بیا په داسې عملي بیا په مرګونه بیا په قبرونه بیا په غینه پس باسي بیا د غینه پس په جنتي مؤمن جنت ته وځي ناری نار ته وځي وای حافظ ذلک من حفظه ونسيه من نسیا یاد کړه دا خبره د پیغمبر علی السلام هغه چا چې په قسمت کې یادول د حدیث او ایر شو دا خبره دغه چانه چې په قسمت کې ایریدلو بس دانه چې ته نسیو چې ایرول کارو نه په قسمت کې چایرو دغه خبره ده چې ګوره قوی انسانی چې کم دینو دا غټول السویه برابر نه دي نو معنی چې کم زکیو او قوت کامل خاوندو نه حافظه او چې چانه پاتې شو اوس دې دا یو خبره کوي یا مخکې ان شاء الله اوس دې دا یو خبره ده چې کان عرش علی الماء د الله عرش په بو باندې او دینه دا ثابت شو چې عرش مخلوق دی خو دا وب کوم یو بدی د بعضی حضرات وی چې بس دا متشابهات نه دی او دا ډیره خسته خبره ده چې بس کان عرش علی الماء د الله عرش په بو خبر خلاص ده دمر ثابت شو چې عرش مخلوق دی او هم مخلوق دی بګې نور خبره نشته ده دیمه وجه علما ذکر کوي چې وبونه مراد دا معهود وبدي دا سمندري دا دریاب دا وبدي چې ټول زمکه باندې حاوی دي نو عرش علی الماء د الله عرش په وبو معنی د عرش او د وبو په منځ کې هیڅ حائل نو لکه اوس اسمان نه دي کنه هیڅ حائل نو بس عرش علی الماء بس بر عرش او کتما خلاص هغه نه پس بیا الله په واسمان پیدا کړی دریمه توجیه دا چې عرش علی الماء
عرش د باری تعالی په اوبو دی خو مراد دی اوبو نه دا معهود اوبو نه دي او فتح الباری وی چې مراد المان مخصوص اوبو دي چې کوم د عرش سره متصل دي دا اوبو مراد دي چې کوم څنګه ذهن کړی عرش مخصوص دغه مای مخصوص چې کوم عرش سره متعلق دي هغه دي سلام توجیه دا چې دې کې اشاره ده قدرت کامله د باری تعالی ته بس خلاص دیشوا چې الله دمر عظیم قدرت او طاقت والده چې څومره ثقيل شی د کائناتونو لوی دی ارزنه او دمر ثقيل شی په بیوټینګ کړل دی خدا دغه طاقت او قدرت دی زار وبه قال حدثنا عبد الله بن ابي شيبه عن ابي احمد عن سفيان عن ابي زناد عن الأعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني ويكذبني وما ينبغي له وما شتمه إياي فقوله إن لي ولدا وأما تكذيبه فقوله لن يعيدني كما بدأني گورا علماء کرام توجہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ قال اللہ عز وجل شتمنی ابن آدم ماتا شتم اک ابن آدم یا شتم کئی ماتا ابن آدم بس اوس د شتم معنا خو پښتو کې کنزل دی خدا کنزل خو جوړیږي نه شتم معنا نسبت د بدای کې ماته د انسان یو یا شتم هغه نسبت ته وی چې باغی سره مقصد تنقیس د غیر وی دا څه وای پای کې مقصد تنقیس د غیر وی لکه یو سری اعلی رتبه ده او ته د هغه د رتبې نه هغه کمای لکه عالم ته جاهل وای دا ورته کنزل دي عاقل ته بیا عقل وای دا کنزل دي اوس موږ دلته وی نسبت د نقص کوي الله ته او دا شتم شه بدوی الله ته شتمنی ابن آدم ماته انسان یعنی انسان چې دې بدوی نسبت د بدای کوي ماته وما ينبغي له ان يشتمني دا خبر ولا مناسب نه ده چې ماته بد د بدای نسبتونه وکي الله خالق دی او محسن دی مربی دی نغی ته خو نسبت د بدای نو پکار لیکن دنیا اخته ده الله ته نسبت د بدای کوي ويكذبني او نسبت درو کوي ماته وما ينبغي له دا ولا مناسب نو اوس تفسیر کې اما شتمو هر چې د نسبت نص الله ته فقولوا ان نلی ولدن دی ماته نسبتونه کوي چې د الله د پاره نائب دی الله وی ان دې حدیث قدسی وی کنه چې ان لی ولدن واما تکذیب فقول لن یعیدنی کما بدانی او تکذیب داده چې دیو چې الله به ما چرې د قبر نه پانسی لکه چول پیدا کړو ما نو تکذیب د آخرت انکار د آخرت دا تکذیب درب شو ځکه الله خوې کنه چې به تا خامخه دوباره پاسوم او پاسوم بدی جنت د دوزخ سوالونه دي اب در کوم دلا نو اوس دې د باس بعد الموت نه انکار کوي نو گویا کې د خداوند قدوس تکذیب کوي او دې شتم الله ته نسبت ته ولادت چکی دا خو دې بهتري یو تقریر کې دي شي په دې کې خدا واخو ته تقریر نه لري خدا سید شیخ الهند یو خبر ته ذکر کوم شیخ الهند رحم الله فرمایي چې دې ته کنزل ولی وي ځکه چې نسبت ته ولد الله ته دا شتم ذکر دی چې ګوره ولد چاوي جنس د والد نه ولد جنس نه والد نه نو اوس هر هغه شی چې نسبت د غیر جنس ته کې نو دا کنزل دي هر چیز ته نسبت د غیر جنسو کې نو دا دغه لوی نقصان دی لکه څنګه لکه ته وای چې یو خزې نسبه پیدا شوی دی یو خزې نه پښو پیدا شوی دی ما لړم چندخه پیدا شوی دی او دا چندخه خو مخلوق دی او دا زنانو مخلوق ده په مابین دي کې مناسبت او مشابهت په خلق شته دوار مخلوق دي دوار محتاج دي یا کلونم دي و یشربونم دي و ینامونم دي او شو کنه وین کې هونم دي الاخر دي سونه مناسبتونه پکې ډیر شي دي لیکن سره دي دینه چې دغه توه چې د خزنه پښو پیدا شوی دا نو کنزل دي اوس ته د الله ولد دی ظاهره خبر دی الله خو څوک نشته نه ولم یکن له کفن احد اوس دا د یو سیز په حیوانیت کې اشتراک دی
مخلوقیت کې اشتراک دی نور په ډیر صفاتو کې اشتراک دی لیکن چې تاغي ته نسبت کوي دغه د جنس نه غیر ته ایته دا شی منسوب کوي چې دغه د جنس نه غیر دی نو دا کنزل دی د الله خو څوک نظیر نشته څوک مثل نشته څوک جنس نشته نو چې تو چې عیسی ابن الله دی دا کنزل نشو د عیسی او د الله په منځ کې کوم مناسبت دی الله خالق دی عیسی مخلوق دی دا کوم مناسبت دی نو په دې نسبت سره بند رب ته نسبت کول چې دا دغه ولد دی دا دغه نائب دی دا داسې شو لکه چې تاسو یو څه کنځلې کوي او دې ته تاسو جراحات اللسان کنه نو دغه ته وایي چې الله پاک واسه معاف کوي غلا معاف کوي زنا معاف کوي او کنځل نه معاف کوي ته نه معاف کوي رب څنګه معاف کوي کته ته زو سوی مچاسي ټوپې دې زړه دا پوښ کنه اته ته خو بخفش خو بیا به سبا خیر یار وبویزم کنه تخیل ورته لیکن زه خدا نه خاص الله زما په دې جيبي باندې داسې الفاظ نه لیکن زه چې تاسو د مور یا د خور یا بل څه کنځلو کوم ته بیا سبا قسم دې چې دې دروازې نه دن نشي ته دې میلاد کتاب خو حرام دې کنځل مار دې کنو زر څه درته خو ته برداشت کې او کنځل نه برداشت کې او دغه ته الله وی چې دا شرک دا کنځل دې نه برداشت کوم مثال دا او جا خوخي نبي من شغلين تقرير وګړي ډیر مزیدار دی وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن القرشي عن ابي زناد عن الأعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه هر کله چې الله پاک فیصله وکړه پیدا کولو د مخلوق كتب في كتابي نو دا الله پاک د دې ذکر په لوح محفوظ کې وکړه فهو عنده فوق العرش دا الله څخه دی ان رحمتي غلبت غضبي زما رحمت زره ور شوی د په غضب باندې دا د خدای پاک صفاتونه دي خو چونکی پر رحمت کې فایده د خلق ده او په ذات د غضب کې نقصان د خلق ده الله پاک مخلوق ته فایده ورکي ان رحمتي غضب الله وجه ٹھیک شو جی او مقصد د حدیث دا چې عرش پیدا کړ دي لوح محفوظ پیدا کړ دي بیا په دې دنیا کې چې څه شي کیږي ما یکون فی الارض هغه ارس چې کوم کی دن کی دی یا کیږي وا هغه الله پاک اسمخ کې لیکي نو مطلب بیان د خلق د ارسمخ کې جوړ دي باب ما جاء في سبع أرضين وقول الله عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن الآية سبحان الله باب ما جاء في سبع أرضين پر مولانا صاحبہ عرش د عرش تخلیق پسمانونو باندې مخ کیو نو مخ کې د عرش ذکر وکړه د ابو تخلیق په عرش باندې مخ کیو نغه مخ کې ذکر کړ اوس چونکی د ما او د عرش نرستو ابو د رسو اسمان الله پیدا کړ دي اوس دغه ذکر شروع شو دلته استاد دې ضرورت نشته ده خو دې نرستو به بیا تا ته د جنت ذکر راځي جهنم ذکر راځي بیا د انبیاء ذکر راځي د بیا د جناتو ذکر راځي فرشتو ذکر بیا وروسته انبیاء ذکر راځي حالت سړي ته وامی چې انبیاء د ملائک د انبیاء افضل دي چې ذکر مخکې شوی دی امام بخاری دا ذکر د مخلوق څخه کوي نو په اعتبار د مراتب باندې نه کوي بلکې په اعتبار د وجود سره کوي نو دې لپاره عرش نه رستو اسمان نظم کې الله پیدا کړی اوس دې کې واسطه چې د اسمانونو څومره دي نو امام بخاری په دې باندې باب راوړ دی چې اسمانونو نظم کې داوودی ټیک شو اوس داوود مکه دي اسمان نو خو قران وی چې طباقن دي ها یو بل له پاسو دي خدای زما کې څنګه دي نو په دې کې یو تحقیق د مناطق او فلسفه و دي هغه وی چې د ازمکه خو یو قره ده خو په دې کې طبقات سبع دي هغه طبقات سبع نه تاسو تعبیر کولای چې په اقالیم سره چې دې کو اقالیم دي او حدیثی تحقیق دا دی چې څنګه چې اسمانونه بر دي لاندې باندې دي داسې زمکه لاندې باندې دي زمکه مودي او پاغي زمکه لاندې باندې دي یو لپاسه یو بل لاسه داسې په دې ترتیب سره دي او ځکه چې دې کوم احادیث راځي نو من الارض مثلهن دا مثله سو کوئی فقط په عدد کې دي او سو کې دا مثلیت په عدد کې سره دي نه اوپر نیچه ٹھیک شو ها دمره دي چې زمکه دغه آباد ده انور زمکه دغه الله قدرت ته پکې نور مخلوق انسانان دغه دي
بعض روایتو کې راځي چې و زمکه دي نو آدم دی و داسي خوشي لکه دا ضعیف روایتونه دي زمره موږ وایو چې زمکه و دي بس او په دې باندې دلایل امام بخاری روایتونه ذکر کړي باب ما جاء في سبع أرضين وقول الله عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات من الأرض مثلهن الآية ويوسق في المرفوع السماء قرآن صرف دا ذکر وسق في المرفوع هغه چت او چت کړي شي مراد تنسمان دے سم کہا نہ مراد دے بنا اوها دغه جوړخته والحبک جالیدار په دې معنی کې استوا اوها دای برابر والے وحسنا دغه خاص ازنت لار صورت انشقاق دغه دا بخاری جو سره وی الج حافظی کنه خ رمضانی حافظ نه وځو کنه چې حافظی او خ په قران باندې عبور لري نو دې لار چرته نازعات نه لار صورتي انشقاق ده انوي ازنت لربها وحقت یعنی ازنت مانده سمعت و اطاعت ازنت مانده غوږی خیر الله حکم تا غوږی خودون مراد اطاعت والقت ما فيها وتخلت مانده اخرجت ما فيها من الموتى نو چې کله قیامت نو دازمه کبو باسی هغه شی چې په دې کې د دمړونه نو وتخلت نو خبه خالشیان هم د مخلوقنا طه لار صورتي شمستا اے دها چې خور کړی دا نو بالساهره بیا نازعات تراغه فیضام بالساهره وجل ارض چې مقدس مکه کان فی الحيوان نومهم وسارهم بالساهره یعنی زمکه شیشه دی زمکه هغه ته وي چې په دې کې حیوان وي او خوب د حیوان وي او بیداری د حیوان وي سار شوګری ته وي او چونکه د نوم ضد دی نوم ګمان کوو بیداری جی وبه قال حدثنا علي قال حدثنا ابن علية عن علي بن المبارك قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن محمد بن ابراهيم بن الحارث عن ابي سلمة بن عبد الرحمن وكانت بينه وبين اناس خصومة في ارض فدخلا على عائشة د عبد الرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ او بین اناس ومن د نور خلق کی سجګړه وا په بار د ازمکه یو د ازمکه زما د بل د ازمکه زما ده په دې زمکو خو جنگي لکه دلته مړی پکېږي فدخل على عائشة نو دې راغی عائشة سخنو فذكر لها ذلك دا ذکر کړ چې دې فلان کې څنګه زما کدورا کینا فقالت يا ابا سلمى عائشة يا ابا سلمى اجتنب الارض ځان بچ کا قبضه د زمکینا ځان بچ کا د زمکې د قبضینا داوونه کې د دروغو اولی جی فإن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال من ظلم قید شبر من الارض هغه چا چې ظلم کو په چا باندې په مقدار یو لیش د زمکینا نو تو وی قوم سبي ارضینا دا په غاړي واچول شي د وزمکونه چا چې د یو لیش مکه د چا قبضه کړه نو دا به د وزمکونه دا زمکه کته وزمکو پورې دا به واچول شي د غاړي ته او دا به توغ شي د بزان په سراخي میدان حشر کې چې تعالی زمکه لري راخې شو نو حدیث نه ثابت شو چې وزمکه دي چلو مخکې قال حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله بن موسى بن عقبة عن سالم عن ابي قال النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ شيئا من الارض بغير حق يخسر به يوم القيامه الى سبع ارضين هغه چا چې واسه زمکه نه سیسه بغیر د حق نه نو دې به حق کړی شي په سبب دي فرض د قیامت الى سبع ارضین او دا روایتو کې هیڅ تعارض نشته ده مخکې روایت کې راغی چې د وزمکو نه به توق واچول شي اوس دې روایت کې راغی چې وزمکو پورې بخخیږي هیڅ تعارض نشته اول به توق کړی شي نو خدرون بشي نو بیا چې درې شنو کته ته روان شي الله دې موږ ته وساتي دي وی قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا عبد الله قال حدثنا ايوب بن محمد بن ابي بكر عن ابي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزمان قد استدرك هذه وخلق السماوات والارض السنة 12 شهرا منها 4 حرم ثلاث متواليات ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ګور مولانا سے دا حدیث کو تامخ کې ویل دی او دې ځکه امام بخاری چې راوړ د څه لپاره امام بخاری مخلوق ذکر کوي نو وی ګوره اسماء نظمکم پیدا دي تیشوا داغه نه پس بیا الله پاک په دې نظام د مخلوق نظام دی پاره بیا په دې دا کال پیدا کړی دي بیا کال تقسیم کړ د په شهور باندې بیا په شهور کې سلور شهور چې کوم دینو دا ډیر محرم دي اوس استدارک ہے اتیبان ان مکی کلام کرے دے
چونکه زمانی جاهلیت کې د خلقو مزاجو جنگ کول جنگیالیو او زمانی جاهلیت کې د دې سلور میاشتو درې متوالیه پر لپسې راتون کې او یو آخر کې دې به احترام کو په دې کې به جنگ نه کو او کله چې به جنگ کو اراده بوا انه مرضی به خپل چلوله هغه تفسیر قرطبی لیکلی دی چې یو سره بر اپاس وی ان القلم مس پوښښنه دا دغې نومو زه قلم مس ما او سکال زمونږه د جنگ ته اراده ده پوښښنه منا مزدلفه کې به आवाज وکړه اور محرم رستو شوی دی اوس بعد دی پسې سفر راځي ذل حجه پسې سفر چرته نو په دې ترتیب سره کله میاش مخکې کړي کله رستو کړي دا پته نه لګي دا چې ذل حجه کم یو ده پوښښنه او محرم کم یو ده کله چې پیغمبر رسول الله والسلام حجۃ الوداع راغی او حضرت په میدان عرفات کې تاسو کله ګرو سروات اتما کې تاسو ویلي ایو یوم هذا و یو بلدن هذا و شهر هذا او صحابه کرام دغه جوابونه ورکړه او فإن الزمان استدار كهيئته زمان لاړه گردش وک او په خپل گردش سره په خپل هيئت مقرره چې الله څنګه را پیدا کړو دقه سراغلا نو څنګه چې نن د ذل حجې نه هم تاریخ دی او میا ذل حجه ده نو ورپسې به محرم راځي ورپسې به سفر راځي او دا درې چې کوم دي متوالیات ذل قعده و ذل حجه والمحرم ورجب مزاره د رجب نسبت مزر ته کړ دې ځکه چې دا مزر قبیله چې وا هغه به دی رجب ډیر احترام کو تر دې چې قربانیانو پکې کولې جی وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام بن ابي عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل انه خاصمته اروى في حق زعمت انه ګورا دا سعید رضی الله تعالی عنہ چې ده دا د زید ابن عمرو زوی ده دا موحد د جاهلیتو او دا سعید رضی الله تعالی عنہ چې ده لاندې لیکي یو دا اغلسو مبشره او صحابه کرامو نه ده او دا د حضرت عمر سے اوخو د عمر سے خور دې توادوا انو خاصمت اروا دې سعید سره جګړه راوړستا اروا دا اروا ګو د خزینوم ده اروا بنت اویس اروا بنت اویس جګړه لا فی حق په یو حق کې زامت انه انتقصه لها دې اروا داوا وکړه چې دې سعید انتقصه لها د دې په حق کې کمې کړې دي ازما حق لاندې کړ دې او دا داوت چا خاصمتو اروا مخاصمت کړو چاته الی مروان ابن الحکم ته چې دی هغه زمانہ کې حاکم سن 74 هجری وا فقال سعید انا انتقص من حق عاشن د استفهام من کایزه انا چې کړه دا داوا وکړه نو مروان سعید رضی الله تعالی چې دا اروا بنت ویس چې تا زما حق لاندې کړ دې او دې لا غسمراله ادي ورته چې ما د پیغمبر سره حدیث اورېدی چې داوود مکو به مقدار توفیږي ما ته حدیث یاد دی زه د آخرت نه یریږم زه سکم دې زمکو سره نو ځکه دا جمله استفهام انکاری ده انا انت خصم من حق شین ایا ما کم کړی د دې د حق نشي یا زکه مول شم د دې د حق نه یو شی اشهد لا سمعت رسول الله یقول من اخذ شبرا الاخر مخکې دا آسان دی دا باب في النجوم وقال قتادة ولقد زينا السماء الدنيا باب في النجوم اذا خیر دغه سی بویم باب دې په بیان د ذکر د نجوم کې وګوره اسمان الله پیدا کړ نظمکه پیدا کړ او بیا په اسمانو کې الله ستوري پیدا کړل اوس دې کې امام بخاری دا باب راړو په ذکر د نجوم چې نجوم ستاره ستوري ستاره او امام بخاری دا روایت راوړي چې د نجوم کې الله فقط 3 فائدې خېدي او په دې کې څوک سلورمه فائدہ لټي نو اسی خپل وخت ضایع کوي او بر محشم ذکر کوي چې وخت ضایع کوي نو دینه دا معلومه شو چې مسائل غیر ضروریو کې بعض کول مليان او طالبان خپل وخت ضایع کوي څه ورته څه فائدہ ده جی وقال قتادة ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيها وسو خلقات النجوم للثلاث الله ستوري پیدا کړی 3 حکمتونو لپاره جعل زینتا للسماء بس د اسمان زینت ته قمقمی پکې الله پیدا کړی چې بار ګوره څنګه دی او لوډ شیډینګ پکې بالکل نشته دی
وځو کنه ان بلد پکې فیوز کیږي چې ګورن ماشاءالله تر تازه دی او خسته دي ورجوم للشیاطین او بل دا آلاتی لپاد شړل د شیاطینو د اسمانونو نه برت چیزی نو الله پاک پی اغستوری مسلط کی او هغه شیاطین دای سره سوزي وعلامات یهتدى بها او الله ګرځول دي داستوري نخي یهتدى بها چې لارې په معلومي دي شي لکه اوس خو کمپیوټر دی او دا سنور پتن چې سب بلاګانی برستو راځي هغه ابتدایي زمانه شوا ناغي زمانه کې به خلقو دا سفر چې کولی د اسمان په دستور باندې به کولی چا هغه ستوري چې دی دا په محاذات دې په محاذات مردان دی دې په محاذات پېښور دی دې په محاذات سوات دی دې محاذات لاهور دی هغه سفر به کولی او درابي سفر هم دغه سوي او دې مشرانو د پښمنه په دستور وکاو دا اوس تکریم کړی خلکو لاسونو سره وتر او بس خلکو اوس ډیرو خيار شو خيار مخ کې خلکو اوس د دستور نه حسابو کې سر پښمنه کم ټیم کې هغه وخت خلک خيارانو ای ودا چکا دا او دا تل دا او دا دل تراشي دا ټیم چې دل تراشي دا ټیم خوشي مګه په خبره چې طالبانو په جماعتونو کې مګه د سور له نخي کړي دا غوږ کړي یو قلم دغه براخ تور چې دې ته سور ورسې ما څنګه مګه بانګ وي چې دې ته سور مګه مسکو اوس پکې لانجی غټه رااله خجی فمن تأول فيها بغیر ذالک هر هغه څوک تأول چې تعبیر کوي تأول لټول کوي معنا وکم فيها په دې ستورو کې بغیر ذالک بغیر دې درو فیدونه اخطا واضاع نصیبه نو اخطا دې راتلو کول په خطی باندې او برباد وکړ خپل برخه د علم نه زکه چې اوسې کې استفاده نشته سکه ور سره وتکلف ما لا علم له به او ځانه باعث کو په ذکول دی او داسې سیس باندې چې دله دای په حقیقت باندې علم نشته خاصانم دی جی وقال ابن عباس هشيما متغيرا دا استاد سورته قمر راغی ها هشیم به معنی سوی متغیر هشیم په معنی متغیر خو نه راځي هشیم خدا هشیم نه په معنی د رزي راځي رزه کېدو لیکن دې ته تغیر وې کله سروټه دا چې پورا کا کوړې دي انو چې مات کی ټوکري متغیر نه کړه کنټرول دي تنه ډک جی والاب ما تاكل الانام والانام او سورته عبسه وتولى طلاق کنه الاب ابستوي ما تاكل الانام یعنی گیا واخه والانام یعنی مخلوقات برزخون به معنی حاجزون معنی مرگ نرستو او د قیامت په منځ کې برزخ دی برزخ معنی دا پرده د دنیا د نه آخرت دی بل زیده دخل دی بل زین انکار کوي او حالانکه دا په نص قطعی سره ثابت او می ورایهم برزخ لا یوم بیاسون چې پس ته مرنه خو برزخ دی کنه او چې برزخ کې حیات نه خلاص او جنگ ختم دی چې قران پورا معنی کنه جی وقال مجاهد الفافا ملتفتا یعنی تاو کړه شوی جی والغلب الملتفت فراشا مهادا غلبن معنی دغه دی تاو کړه شوی ګور جی ولكم في الارض مستقر نكدا قليلا نکدن چا تراغه سورۃ اعراف تراغه جی باب صفات الشمس والقمر بحسبان قال مجاهد كحسبان الروح وقال غير بس باب صفات الشمس مقصد څه اسمان مخلوق دی اے نجوم مخلوق دی نو په اسمان کې چې څنګه نجوم مخلوق دي نو داسې شمس مخلوق دي او بیا دا شمس ته د انور چې دی او سپوږمۍ چې دا اصل نه ده بلکې دا الله دی لپاره پیدا کړی چې دی باندې مخلوق حساب کیږي دا کال بدلیږي دا میاش بدلیږي دا موسم بدلیږي وغیرہ باب دې په بیان د صفات انور د سپوږمۍ به حسبان سورۃ الرحمن تعالی یعنی دا انور سپوږمۍ الله پیدا کړی لپاره د حساب څنګه اوس دې چې امام بخاری د عبید معنی کوي ابا عبید به حسبان دا انور سپوږمۍ په حسبان دی حسبان سمانه دا مجاهد کا حسبان الروحا پشان د چکر د جرندې بس حضرت حسبان معنی بکای چکر او الروحا جرنده معنی نور او سپوږمۍ به حسبانن ا په چکر باندې دی بس حضرت معنی بداسه کو الته هم معنی کو قران کې نه یجریان به حسبانن
خو دې کې د بخاری مزاج دار څه به حسبانن په چکر دی ګل دې ګرځي راګرځي به حسبانن په گردش کې دي څنګه گردش دي کا حسبان الراحه په شان د گردش ته میچنه او جنند داس چورلی ٹھیک شو نو نارس په مې داس زیورس یو بل پس روان دي وقال غيره بحساب ومنازل لا يعدوانها به حسبان بل معنی شو حساب نو معنی دا شو دا خه معنی شو چاله ک نورس په مې تاسو حساب خي دا میاش اوله شو دا دیمه شو دا دریمه شو ومنازل او منازل د میاشتو لا یادوانها چې دوی داغه نه تجاوز نه کوي معنا دو نور دی پار چې کوم روټ چې اوس ورته کوي د زمای روټ ورته وي نور دی پار چې الله کوم روټ مقرر کړی داغه نه بدلیږي دارګه سپومې دی پار الله روټ مقرر کړی پای باندې بدلیږي حسبان جماعت حساب مثل شهاب وشهبان دا استاد سرمیر شروع وکړه پوښی کنه حسبان چې جمع د حساب ده او د حسبان هم مثل سره لکه شهاب او شهبان شو دي زحاها ازوها دغی وای ان تدرك القمر لا يستر ضوء احدهما ان تدرك القمر د سورۃ یاسین دته وای ندی مناسب دی سپوږمۍ لرا د نور لرا ان تدرك القمر چور سي دی رڼا د سپوږمۍ مانس د ادراک د قمر لا يستر ضوء احدهما ضوء الاخر نشي پټوله یو د دین رڼا د بل ماشاءالله دا کله کده نور رڼا چې دا او خو زیاده او د سپوږمۍ رڼا هغه نور دی نور په زیان نشي غالب کېدی او زیات په نور نشي غالب کېدی شیخ د پېنه معنی کوله خپل د نور خپل حکومت ته د اظهار د حکومت په حکومت ته سپوږمۍ نشي کوله د حکومت خپل چې کوم حکومت ته سپوږمۍ چې دی هغه نور دی او حکومت ته نور چې دی هغه زیاده او کمرانه چې زیاوی هغه وی چې هغه ډیره زبردست ضروري چې ته ورته کته نشي او نور هغه رڼا ته چې هغه مدمي ورته کته شي جی ولا ينبغي لهما ذلك سابق النهار يتطالبان خسيسين نسله نخرج احدهما من الاخر ويجري ولا ينبغي لهما ذلك او دا طاقت نشته چې یو بل په حکومت کې راشي ولا الليل سابق النهار او نه دا شپه مخکې کېدون کې درځ نه یت طالبانی چې د یو بل طلب کوي یو بل پسې روان دي خسیسین مسلسل پر لپسې نسلخ منه النار نخرج احدهما من الاخر مګه شپه درځ نه ورځ د شپې نو باسو ويجري كل واحد منهما ارواني هر یو د دوی نه په دې فلک کې یا ويجرا كل واحد منهما روانول شیدات نور سپوږمۍ هر یو په خپل مال کې وایتن یعنی بیکارا مات کړی شوی ډډ وهي یوها تشققها چې سری کی شقی کی حکومت ولروان کی ارجائها په کنارو د اسمان کم کناري ما لم ينشق منها اغه سچ لاش لیدلی ترننی چلو وهم على حافته ارجائها معنی کی حافته معنی کناري قولك على ارجاء البير په کناري او په غاړه د کوی باندې اغتش وجنة ازلما اوس ګوره امام بخاری مزاج اغتش ليلها واخرج ضحاها فلما جن عليه الليل یوخه سورۃ انعام راغی یوخه اغتش ليلها راغی اے د غتش او د جن دوړ معنی د ازلما تیار راځي قال الحسن كورت تكور حتى تذهب الظلام یعنی او بنغختی شي تر دې پورې چې رڼا به ختم شي رشا به تکرش آسان دی ما قسم می دی پشپی هغه شی وسقه جمع وسق په ما دي جمع کول دي وما وسق اے جمع من دابتن هغه چې دي جمع کړي د مخلوقاتونه اتسقا استوا چې برابر شي بروجن منازل الشمس والقمر الحرور گرماش بالنهار ما الشمس ثواه وقال ابن عباس وروبة الحرور بالليل وقال ابن عباس وروبته دا روبه ور راوی نوم دی ښا وقال ابن عباس وی وروبة ابن العجاج روبه ابن العجاج
دا مفسر دی او د روبه ذکر ګور په بخاری کې نن په اول ځل راغی تخیل ورته دی وی چې الحرور باللیل والسموم بالنهار ګرمایش د شپې وی او سموم د ورځې نه وی مانس دلته صرف ګرمایش وی تپش پکینی او درځي ګرمایش مر سره د تپ نه دی وکم په تاخولي خورازي کنه به بوزي لګول دي د شپې بیا تعالی به خوب ناراضي لیکن بیا هم سوري کې خو بسړی سوځي خو نه کنه او چې ګرموي نور بیا بار ته لاړ شه په نور کې پروزه پته درته لګي ناوي کې سموم دی او په دې کې صرف څه دی حرور دی جی ويقال یولج الليل في النهار يعني يكبر تاوي وليجا راغ سورۃ توبه تا وليجا یعنی په وزن کلیجا زویما وليجا دالک د زړه رازدارې و کل شین ادخلته فی شین وليجا ارغسیتو چې ته په بلکې وردن کې یعنی راز دی چلو وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن ابراهيم التيمي عن ابيه عن ابي ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر حين غربت الشمس وتدري اين تذهب قلت آیت خبرې چې د انور چرته راځي جی وایا قال فانها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستاذن فيوزن له ويوشك لها ويوشك ان تسجد فلا يقبل منها وتستاذن فلا يوزن لها يقال لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها فذلك قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم دا حدیث ګوره مشکل دی خو موږ مخکې چرته حل کړی دی یو ځای کې کنه او دې کې دا مسله دا لوی سوال دی چې حدیث مبارک ته چې نبی علی السلام صحابین ته پوښتنه کوي چې د انور غایب شي نو اینا تدری اینا تدری الله ته پته دی رسول ته پته ده نو دا تحویل د علم الله ته او دغه رسول ته ادب دی تسویه مراد نه ده اګه چې من اعتقاد تسویه علم الله او رسول فهو خود کافرون دی نو مراد دا نفس ادب دی بس قال حضرت فرمایي چې فنا تذهب حتى تسجد تحت العرش دا نور زی او تر دې چې د عرش لاندې سجده کوي دې په سجدي پروت وی اجازه غواړي چې بیا ښکارشم کې نه نو الله ول اجازه ورکړي بیا ښکارشي بل راځي دارنګه بر راځي چې کله د قیامت راځي قیامت الله قائمي نو دې چې په سجدي پروزي دې دیو الله ته چې اوخېجم وای بنا مغرب نه راښکارشي خپل معمول پرېږي د عادت اوس دې کې لوی اشکال دی په اشکال په یو ټکی کې حل کې دي شي سوال دا چې دا نور چې غایب شونه دیکھو حدیث کرا چې دې سجده کې تحت العرش حالانکه دلته نور غایب دی لیکن په سعودي کې چې نو اوس ویله ما خام کیږي ته 2 غنټه فرق دی او په لندن کې چې کوم دین الله مازیګر به ځکه ته 3 غنټو فرق دی نو که دلته دا نور نشته خو بل ځکه خوشته نه سیده به کوم کړه کوي او دلته چې کوم دین استاد په داخليږي پانکان کې سار رز شروع کېدو والا ده نو چې شروع کی خو نه راځي نور خوشته شته رک دینه نو سیده کوم ځای کوي دې لپاره بعض حضرات وی چې دا حدیث کنه چې نه پوهیږي حدیث داسې دی حدیث اخوا دی بس خسته توجیه علامه نووي کړ دا د غینه خسته توجیه وتا ته بل ځکه ملاو نشي د نووي نه بغیر تو نووي وی چې سجود الشمس حرکت الشمس دی بس معنی دا ده چې دا نور کم حرکت کوي دغه د دې سجده ده ځکه چې سجده د توازن نه ده تعمیل حکم نه ده د دې دا گردش هی سجده ده او دا گردش خو تحت العرش هی ده کنه فوق العرش خو نه ده دا خو تحت العرش ده نو معنی د دې هر سکند حرکت باذن الله باذن الله باذن الله باذن الله نو چې کله قیامت راځي نو اذن الهی وا دیتا حکم راشي چې طلوع به د مغرب نشي مشرق نه ختم دی دې تحت العرش دا عین حرکت هی سجده ده بس وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا عبد الله الداناج حدثني الداناج دا ګوره د عبد الله لقب د داناج او دا فارسی ده په بخاری کې فارسی رااله او ځکه چې دا داناج اصل کې دانا د بدون الجیم اجل بدون الجیم شنو دانا شو دانا معنا سمجھدار او خیال جیم
قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر مكوران يوم القيامه. شابتك رشا. قال حدثنا يحيى بن سليمان حدثني ابن وهب اخبرني عمرو ان عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن ابي عن عبد الله بن عمر انه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشمس والقمر لا يخسفان لموت احد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموها فصلوا. دا حدیثونه موږ مخکې ویل شابه تکرشه. قال حدثنا اسماعيل بن ابي اويس حدثني مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت احد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. ما شاء الله. قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا ليس عن قيل عن ابي شهاب اخبر ان عروة عن عائشة اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خسفت الشمس قام فكبر وقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده وقام كما هو فقرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركعة الأولى ثم سجودا طويلا ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك ثم سلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموها فافزعوا الى الصلاه رامنډه کې مانځه ته غبراو شي مانځه ته یہ تیار شي مسلم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن اسماعيل حدثني قيس عن ابي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموها فصلوا. باب ما جاء في قول الله تعالى وهو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته قاصفا. بس اوس مقصد د امام بخاری د دې باب نه مخلوقیت د ریا ثابتې بس چې هواګانم الله پیدا کړ. بیا د هواګانو صفات چې پای کې سختی نرمي چې څنګه ریا مخلوق دی نو صفات ریا مخلوق دی او د دې وجود د الله په قدرت کې دی نو دې کې تصرف هم د الله په قدرت سره کیږي. جی قاصفا معنی د تقصف كل شيء یعنی ماتون کی شلون کی د ار یو سیز لواقها یعنی درنی ډکه د لواقه معنی کی ملاقها او دې چې دا ملاقه چې کوم دی دا جمع د ملک حتن دا او ملاقه وی بلار بوتا ډک ہوتا او ملاقه دا ملک حتن جمع دا حالانکه ملاقه د لاقه حتن جمع دا ملاقه د لاقه حتن جمع دا خودی دا جمع دا ملک حتن دا. آثار په معنی د ریحون هوا عاصف تیزا تهب من الارض الى السماء كعمودنا. آثار معنی هغه چې د ځمکې نه اسمان طرف ته ځي اے داسې چې چورلی پشان دستنه موږ بچ واړو موږ د ګیدړ واده دي او د ګیدړ پکې ډولې دي دغه څه چلی ګنداسي او بر تر روانه جی نشرا متفرقة. خوري وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة بن الحكم المجاهد بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دا ګور دیو ک عمود فيه نار سر برد نار او سر غلوي ته وي ٹھیک شو نشر مان خوري وره چلو. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الحكم المجاهد بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالسبع وهي عاد بالدبور. جی وبه قال حدثنا مكي بن ابراهيم قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأى مخيلة بالسبع مخيلة مان ورز پسمان کې بچ کله حضرت سے ولیدل. جی اقبل وادبر من کله بکورته دنت د خوف دی وجنه کله بار راته ودخل وخرج کله داسه ته کله بداسه ته کله بکورته دن را کله بکورنه بار را وتغير وجود حضرت چهره مبارک د خفقان دی وجنه بدل شو. فاذا مطرت السماء چې کله به باران اورید نو سریانو حضرت چهره نه خفقان ختم شي. الله او چې موږ باران یو کیو هر څه چې اډو یریګونه خوشګن فعرفت عاش ذالک حتی عاشق له عالم او مزاجی حضرت ته خبردار وا نبی اسلام ته حضرت ولی پریشان دی. نبی اسلام یو مادری زه خبرم لعلو کما قال قوم دا شاید دا ورز داسنی لکه قومیات شي قومیات باندې عمر باران نه کېدل ان ورز رااله هغه چې هزار زوم ممترونه رااله ورز وریدونکي پکې دی ورز کې الله اور اخو اگر ازو چې دغه سورې ته لاړل نو خدای پاک صلی الله تعالی دمن ته معافي راکړي من خو د ټاس نه مسوم نیو کنه دا چې کوم باران نو وش لګانا دې کې د مخلوق چې صبر تاوان شون سړی حیرانی د سینه پورې ارم تلو په دې کنالونو باندې
مربی خلق دا وګي کړی دي اټول خراب شي الله دې پاک دې معاف کړي. چلو بسم الله الرحمن الرحيم. باب ذكر الملائكة. وقال انس بن مالك قال عبد الله ګور دا حدیث ان شاء الله ګورم چې ته څنګه زرو ادم وه ذکر الملائکه باب دې په بیان د ذکر د فرشتو. معنی امام بخاری فرمایي چې فرشتيوم الله پیدا کړی دي او دا یو مخلوق دی بس. او په دې باندې کلام د علماء کرامو چې ملائک د اولوکتن نه دي او ملائک د اولوکتن نه او اولوکا په معنی د پیغام ورونکي دا فرشتي د رب پیغام انبیاء علیهم السلام تراوړي. په ملائکو کې اتفاق د علماء دا چې دا اجسام لطیفه دي او الله دې ته یو طاقت ورکړي چې یتشکل به ای شکل سا چې چا صورت اختیاري نو الله پاک وته دا اختیار ورکړ دی. کله د یو صورت باندې راشي کله د بل صورت باندې راشي. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جبرئیل راته نو بس صورت دهیه قلبی رضی الله تعالی عنہ براته فتمثل الله بشن سویا مریم یا به څخه سم ساده ټیک ټاک ناری نه ښکارشه. اور ملائک چې کوم دي نو خلقو من نورین د دې ماده نور دي. او ملائک اصل کتابونه لیکي چې لا یوسف بالذکور ولا بالانوثه. بس الله یو مخلوق دی الله پاک خپل عبادت لپاره پیدا کړی. او مسکن د ملائکو چې دی مسکن اخ اسمان دی دا دغه نه په ډیپټای باندې راځي یو راځي. او بعض علماء کرام فرمایي چې مسکن د اکثرو اسمان دی پس مکه کې می تاسو رمشته ما سم چې دسته انور پکې سشته نه ده دا دي څونه اکثر تعویل دي. وقال ابن عباس نحن الصافون الملائکه. ګور قال عبد الله بن سلام للنبي صلى الله عليه وسلم ان جبريل عدو اليهود من الملائکه. او دې دا سوال چې عبد الله بن سلام خو اسلام قبول کړو او قران وی چې دا جبريل ته دشمن ویل دا خو د يهوديانو کارو. نو عبد الله بن سلام خو مسلمان شو نو بیا څنګه وی ان جبريل عدو اليهود من الملائکه. نو کدی داسې توجیه شي قال عبد الله بن سلام عبد الله بن سلام نبی علیہ السلام ته وی چې وی به يهوديانو چې جبريل زموږ دشمن دی داسې باشي. وی به يهوديانو چې جبريل علیہ السلام زمونږه دشمن دی ولی یاتی بالعذاب چې د عذابونه راوړي. وقال ابن عباس لا نحن الصافون الملائکه. دې څنګه راړي یاره ابن عباس لا نحن الصافون یعنی فرشتي درب تابعداري کوونکې دي چې څوک درب تابعداري نه هغه چا سره دشمنیان نه کوي. حضرت تابعدار دشمن څه کار دي. وبه قال حدثنا خطبة بن خالد قال حدثنا حمام عن قتادة الطويل وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد وهشام قال حدثنا قتادة قال حدثنا انس بن مالك عن مالك بن الصعصعة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين انا عند البيت بين النائم واليقظان فذكر رجلا بين یعنی بیت الله شریف څخه بین النائم واليقظان نیم خوب نیم بیدار. د خوب د بیداری یعنی نیم خوب لکه سره از سترګې د پټی کې سوچ موچ کوي. او پیغمبر خاصم قلبن بیدارو. ایک منٹ فذکر رجلا بین رجلین معنی یاد پیغمبر علیہ السلام ذکر د یو رجل کو په منځ د دو رجلینو کې معنی یاد شو نه لاندې نقطې څه لیکلي دی هغه نه باخلي اے دا درې واړه فرشتي وي خو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په صورت انسانان راغلي وي نبی علیہ السلام چې راغلو درې کسان خو دو التلری ودریدل او یو راغه ما څخه ذکر رجلن ذکر حضرت تو کده یو سړی بین رجلین په منځ د دوه نورو کې درې فرشتي وي انساني شکل کې راغلي وي په دوه لري ولاړ یو ما څخه راغه پرېشن دی با جی راوړل شما ته یو کاسه د سرو زرونه ملعانه حکمت و ایمانن هغه دغه کړی شو د علم او د یقین او د ایمان او دا چونکه د متشابهاتونه دي پر الله په دی باندې خپوي. او دا ما د تمخ کې ویلو چې تبه چلکا ایمان او حکمت نو دین دا کاسی څنګه ډکې شوی نو لکه د اراضو
ندکول او اراز په قید کې نراويستل دا غوتا ستاپ طاقت کې نه دي کنه الله ته څه مشکل دي او هغه ځکه ما د کتاب الصلات کې دا خبره کړې دا حدیث الته تیر شوی دی مولا زکریا رحم الله خویلو هغه وی چې په هندستان کې یو قسم علاج کیږي بجلی علاج کیږي او وی چې دې سړی ته دمر بجلی وخی جوای حالانکه بجلی خو برق زنده څنګه خيږي دمر اندازې بجلی وخی جو دمر اندازې بجلی وخی جوای مولا زکریا رحم الله فرمایي چې کله دا علاج د برق شروع شو دا حدیث حل شو کې زموږ ډاکټران برق جمع کول شي والله مې ربان چې دی علم او حکمت او ایمان نش جمع کوله ما فی مشکل الله لسګران نه دي جی فشق من النهر الى مراقل البطن ثم غسل البطن فشق د مړی نواخلی نو د نامه پورې خام مراقل بطن نامه پورې دا خېټه دا سری کړه شو داسې ثم غسل البطن بما زمزم ثم ملي حکمتا وایمانا وتیت بدابه ابيض دون البغل وفوق الحمار البراق بس راويسته یو دابه چې رنگ نه تک سپینوا او فقط کې د بغل نه کته او د حمار نه برا هغه ته براق ویل کیږي حدیث کو فراغه چې د قچر نه مندرای وا او د حمار نه اوچته وا ورغه ته براق وي او چې خلکو براق چې جوړ کړل نه څنګه دی هغه د اس شکل دی سره د خزې دی روسو چې نه شکل دی ملایي کنه کلندرو کې ملایي تاسو خیال دی نو دا ظالمانو چې دی د براق توهین کړل او براق ته براق ځکه چې براق د برق نه دی او برق پرت وي لکه څنګه د اسمان چې بریږي پرت نو چې څنګه دا پرت څومره مقدار مسافتی د دې براق دا قدم داسې یو پرت او ځکه د اسمانو دی اوس مکو د جنت سیرو کو جهنم د لری نه ولید او دا ټول حالات جایزه راواغسته او خپل انو اخلاص په مکه کې بیا موجود سبحان الله فانطلقت مع جبريل حتى اتينا السماء الدنيا قيل جبريل قيل معك قيل محمد قيل وقد ارسل اليه قال نعم قيل مرحبا به ونعم المجيء جاء فاتيت على آدم فسلمت عليه فقال مرحبا بك من ابن ونبي فاتينا السماء الثانية قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء فاتيت على عيسى ويحيى فقال مرحبا بك من أخ ونبي فاتينا السماء الثالثة قيل من هذا قيل جبريل قيل من معك قيل محمد قيل وقد أرسل إليه قال من قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء فاتيت على يوسف فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونبي فاتينا السماء الرابعة قيل من هذا قال جبريل قيل من معك قيل محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد أرسل إليه قيل نعم قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء فاتيت على إدريس فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونبي فاتينا السماء الخامسة قيل من هذا قيل جبريل قيل ومن معك قيل محمد قيل وقد أرسل إليه قيل نعم قال مرحبا به ولنعم المجيء جاء فاتينا على هارون فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونبي فاتينا على السماء السادسة قيل من هذا قيل جبريل قيل من معك قيل محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد أرسل إليه مرحبا به ونعم المجيء جاء فاتيت على موسى فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونبي فلما جاوزت بكى فقيل ما أبكاك قال يا رب هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أفضل مما يدخل من أمتي يا رب هذا الغلام دلته غلام راغی مراد ته نوجوان دی ښا او دغه چې غلام نبی علیہ السلام ته موسی علیہ السلام دی فقتلا غلاما دی سورۃ کاف کې چرایي حتی اذا لقیا غلاما اوس لقیا غلام خلق دا غلام نابالغ او موږ چې دا غلام بالغ لکه غلام اطلاق په ځوان باندې کیږي لکه موسی علیہ السلام نبی علیہ السلام ته وی چې ګوره هاذ الغلام الذی وسبادی دا یو نوجوان دی چې د مان رسول راغلی دی او د دې امت د مان سوا دی جی قيل من هذا قيل جبريل قيل من معك قيل محمد قيل وقد أرسل إليه مرحبا به ونعم المجيء جاء فأتيت على إبراهيم فسلمت عليه فقال مرحبا بك من ابن ونبي فرفع لي البيت المعمور فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا لم يعودوا آخر ما عليه ورفعت لي سدرة المنتهى فإذا نقبها كأنه فإذا نقبها نبقها
او نبق په معنا د میوه ده ښا فاذا نبقها دغه اونې میوي چې وي کانه قلال حجر تاسو لکه د حجر علاقه مټکی چی الله اکبر حجر علاقه مټکی دا څه خاص مټکی لکه د پبو مټکی غټ مټکی دي نو هغه بیت المعمور کې چې کوم بوټیو اونه وا دغه دمره غټي میوي وي سبحان الله وورقها كانه اذان الخيول في اصلها او دغه هغه پانی چې نه پشان د غولګونو دا پیانو في اصلها 4 انهار نهران باطنان ونهران ظاهران فسألت جبريل فقال اما الباطنان ففي الجنة واما الظاهران فالفرات والنيل دا فرات او نیل چې په بصر کې دي تا خیال دی او په عراق کې چي دي نو د دې بنیادوم د التنه دي جی ثم فرزت علي 50 صلاة فأقبلت حتى جئت موسى فقال ما صنعت قلت فرزت علي 50 صلاة قال أنا أعلم بالناس منك عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فإن أمتك لا تطيق فارجع إلى ربك فسأله فرجعت فسألته فجعلها 40 ثم مثله ثم 30 ثم مثله فجعل 20 ثم مثله فجعل 10 فأتيت موسى فقال مثله فجعلها 5 فأتيت موسى فقال ما صنعت قلت جعلها 5 فقال مثله قلت سلمت فنودي أني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وأجزي الحسنة 10 او د هر مز په بدله لس دي لہذا په کولو کې 15 شو او په ثوابونو کې 50 اوس په دې کې دا اشکال دي چې ګوره نبی علی السلام خو 500 مزون تغاری خوا او موسی علی السلام ورته وی چې زما تجربه شوی ده او قوم دمره طاقت نه لري دا خو په موږ باندې احسان موسی علی السلام وکړ نبی علی السلام خو 500 نه 500 مزون راغستو دغه جواب دی چې پیغمبر علی السلام چې 50 واغستل نو دا خدا یو کامل تابعدار دغه نظیر وی چې یو کامل تابعدار دته چې دا شی او چتول غواړي نو کې امریو کې چوي خو هغه چتای پیغمبر علی السلام خو اطاعت کامله اظهار وکړ حضرت موسی مشوره ورکړه چې زما خو دې بنی اسرائیل ته تجربه شوې ده ای بدري موضوع نشو کولای نو دیبا 50 موضوعونه بسنګ کوي بیا د الله په علم کې د مخ کې نه دا جدا به 50 کوما بیا 5 وره معاف کړو یا 10 وره معاف کړو خدای بندا خدا موقع و د ملاقات الله خپل محبوب ته موقع ورکولي چې دې زما دیدار بیا کی بیا ملاقات راشي بیا ملاقات راشي وقال حماد بن قتادة عن الحسن عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم في البيت المعمور وبه قال حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا عبد الله وسن الأمشي عن زيد بن وهب قال عبد الله قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا ويؤمر ب4 كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه واجله وشقيه دا حدیث ما کې تیر شوی ده فإن الرجل منكم لا يعمل حتى ما يكون یعنی د انسان دا نطفه صلیخ رضی د قضی رحم کې د نطفه په شکل دی بیا د صلیخ ترن دا نطفه چې کوم دا غدا وینې په شکل بدل شي بیا صلیخ ترن نه پس دا وینا هغه نه مزغه جوړ شي بیا غینا روستو الله پاک فرشتہ را لېږي ورغه بیا د انسان دا سلور خبرې لیکي جی إلا ذران فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه ذراع تمثيل ده قرب ده قال كمرغ وفي قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا مخلد أخبرنا ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة النافع قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وتابعه عاصم عن ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة النافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله العبد قال چې الله يوم الله اراده کوي د مینې کول خپل بنده سره نا دا جبريل الله جبريل تواضع کوي چې الله يحب فلانن اے جبريل الله د فلان کی سره مینه کوي فحببه نو تو سره مینه شروع کا فيحبه جبريل ور سره مینه شروع کی فينادي جبريل في اعلى السماء بیا جبريل پسمان کی आवाज کی چې ان الله يحب فلانن فاحبه الله فلان کی سره مینه کوي نو تاسو سره مینه شروع کړئ فیحبوا اهل السماء نو اهل السماء چې دې ایسه مینه شروع کی ثم یوزو له القبول فی الارض
بیا د خلقو په زړه کې قبولیت پیدا کړی شي پزماکا معنی یو سره الله ته پسند دي نو جبريل تعالی ته وی جبريل الته اعلان وکي چې ان فلانن فلان کې چې دی محبوب در رب دی الته فرشتي ټول ایسه محبت شروع کی بیا دلته د انسان فضل کې الله یې سره محبت پیدا کی دا مثال ما تاسو مخې ویلو کنه لکه استاد عبدالقادر جیلانی صاحب سره مینا کوي چې دښمنی کوي لیدل دي ها څنګه مینا ده دقه د ایمان نه خشوا لکم نیکان بندگان سره چا محبت راځي پزړه کې دا الله پاک پزړه کې واچي اين الذين عملوا الصالحات سيجعل الله الرحمن ودا اوس دا علماء څوک په کراچۍ کې څوک په لندن کې څوک په امریکا کې او تو څه دلته مینا کې نه د کتلې دي نه د لیدلې دي هیڅ نه خدا به توي کنه فيوزول القبول في على الارض ده خلق په زونه کې د قبولیت پیدا شي الله پاک پیدا شي جی به قال حدثنا محمد قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا الليث حدثنا ابن ابي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الملائكه تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر الامر فرشتي را کوزيږي في العنان اے په دې ورځو کې را کوشي وهو السحاب فتذكر الامر دوی په خپل منځ کې هغه فیصله د رب باندې بحث کوي چې الله وی باران ورول دي دادي ښا نو قضیه فی السماء امر چې اسمانونو کې فیصله شوی فتسرق الشیاطین السماء نو بغلا کی دا شیاطین غوښارنا د کم زینا د وریه زینا دی حدیث ته وکړه د قرآن په حال شو اے فرشتي را کوزيږي فی العنان اسمان را کوشي وریه ہوتا فتسکل امر قضیه فی السماء هغه امر فیصله کړی شوی چې برو دغه تذکری په وریځو کې شروع کی دلته کې دا مسترق السما چې دی نو دی ورځ ته ځان نږدې کړی نو یو ټکی ته نواخلی نو کته راوړي کائنات وتا نو کائنات ورسره وصل نور جمع کی نو درو په دنیا کې خواره کی او انما نسمل معذولون چې قران وایي هغه اسمان دی ٹھیک شو کنه الا من استرق السما هغه صحاب دی مشکل ختم دی وبه قال حدثنا احمد بن يونس حدثنا ابراهيم بن سعد اخبرنا ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن الاغري عن ابي هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم الجمعه كان على كل باب من ابواب المسجد ملائكه کتاب صلات کی تشیل شابه فاذا جلس الامام والصفوف وجاءوا يستمعون الذكر وبه قال حدثنا علي یعنی فرشتي استاد تقریر اوریزي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب قال عمر في المسجد وحسان ينشد فقال كن حضرت عمر جمعات کې تیرده حضرت حسان اشعار وی فقال كنت انشد فيه وفيه من وخير منك حدیث کی اختصار دی اشعار وی عمر سے منک چې جمعات کې اشعار نه وای نو چې کله دې منک نو فقال حسان ورته كنت انشد فيه ومز چې ما باشعار فی په دې جمعات کې وفيه اپدی جماعت کی من هو خیر منک هغه عظیم شخصیت چې تانه غورو چې محمد صلی الله علیه وسلم او ماته سنو ویلي بیا حضرت حسان ثم التفت الى ابي هريره حسان ابي هريره تو قتل چې جی زچ صحیح مسنګ دی دا سنو فقال انشودک بالله حسان ابا هريره تعالی قسم در کوم د الله په نوم باندې اسمیت رسول الله صم یقول عجب انی اللهم ايد بروح القدس قال نام تنور نبی علیہ السلام نا چې نبی علیہ السلام عجب انی زما تر جواب ورکا او بیا نبی پاک چې الله مضبوط کړي په امداد په مرګ ته جبريل سره بیا دا مورید شابه دو حدیث وایي قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان اوجهم او حاجهم وجبريل معك جی مذمت بیان کا د مشرکینو دا سه حال کې چې جبريل مرګ ته تاسرا وبه قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت حميد بن ينال عن انس بن مالك قال كاني انظر الى غبار دا حدیث تاسو مغازی کې ویل لکنه جبريل امین راغله او جګړه تا jihad د پاره او په اسبانه سورو او چې کوم لارې باندې است دا دوړي بوچته دي نو کأني انظر الى غبار ساتن فی سکه بني غنم
گویا کې زه ګورم هغه دوړو چکر شو ته هغه کوسو کې سکه هو کوسو ته وي خو زه اوس دا نه یم هغه لارو د بني غونم کې دا ټکی خنه د پښتو کې جی وزاد موسى موكب جبريل عليه السلام موكب جبريل معنا دادا سورلي د جبريل عليه السلام جی وبه قال حدثنا فروت قال حدثنا ابي بن مسلم عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه ان الحارث بن هشام رضي الله عنه سال النبي صلى الله عليه وسلم كيف ياتيك الوحي قال كل ذاك ياتي الملك احيانا في مثل سلسله الجرس فيسمعني وقد وعيت ما قال وهو اشد علي وتمثل لي الملك احيانا رجلا فيكلمني فاعي ما يقول وبه قال حدثنا ادم قال حدثنا شيبان قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من انفق زوجين في سبيل الله دعته خزنه الجنه اي فلف هلم فقال ابو بكر ذاك الذي لا توى عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجو ان تكون منهم وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر بن الزهري عن ابي سلمة عن عائشه رضي الله عنها عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اي عائشه هذا جبريل يقرا عليك السلام جبريل راغل دی پتا سلام وای یعنی جبريل علیہ السلام په حضرت عائشہ سلام وای فقالت عليه السلام ورحمه الله وبركاته ترى ما لا ارى تريد النبي صلى الله عليه وسلم بس دې ترى لما لا ارى حضرت عائشہ کی عائشہ ترى کی خطاب نبی ته کوي یعنی ترى حضرت تو ګوري ما هغه جبريل لا ارى چې زه نه وینم نو ترى کی تريد نبی پاغه وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عمر بن زر التحويل وقال حدثنا يحيى يعني ابن جعفر قال حدثنا وكنا عمر بن زر عن ابي سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل الا تزورنا اكثر مما تزورنا قال فنزلت بس جبريل علیہ السلام ته نبی علیہ السلام الا تزورنا ایت زمن ملاقات ناراضي اکثر مما تزورنا او چې کم مقدار باندې راځي تین لیک زیات ناراضي اوس په تک یو ځل راځي مثلا چې دو ځل راځي نو دا خنوا جی قال فنزلت وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا لا وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني سليمان عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأني جبريل على حرف فلم ازل استزيده حتى انتهى الى 7 احرف وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس وكان اجود داش پغم حدیث استاد کتاب الوحی کې ویلو حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه في كل ليله من رمضان فيدارس القران فالرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل اجود بالخير من الريح المرسله وعن عبد الله ان اخبرنا معمر بهذا الاسناد ما شاء الله ما شاء الله نحوه وروى ابو هريره وفاطمه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان جبريل كان يعارضه القران وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن ابن شهاب ان عمر بن عبد العزيز اخر العصر شيئا فقال له عروة اما ان جبريل قد نزل فصلى امام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر يا لما تقول يا عروة قال سمعت بشير بن ابي مسعود يقول ده التقران وزلت اسان ده يقول سمعت ابا مسعود رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل فامني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب باصابعه 5 صلوات وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن حبيب بن ابي ثابت عن زيد بن وهب عن ابي ذر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل من مات من امتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه او لم يدخل النار قال وان زنى وان سرق قال وان وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو زناد عن رجل ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الملائكه يتعاقبون الملائكه بالليل وملائكه بالنهار ويجتمعون في صلاه الفجر والعصر ثم يعرج اليه الذين باتوا فيكم فيسالهم وهو اعلم فيقولون كيف تركتم عبادي فقالوا تركناهم يصلون واتيناهم يصلون ياكلون باب اذا قال احدكم امين والملائكه في السماء امين ووافقت احداهما الاخرى وغفر لهما تقدم اصلا ده سفر طول مخيل الشيء وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا ابن جريج عن اسماعيل بن اميه ان نافعا حدثه ان القاسم بن محمد حدثه عن عائشه رضي الله عنها قال حشوت للنبي صلى الله عليه وسلم حشوت معنا دکره دکول خلق ما بالغ ولا دکره دي ما دک نبی علیہ السلام د پاره وی سادتن یو بالغ فیا تماثيل چې دغه په ګوډي باندې تماثيل وګریا فیا تماثيل معنی کوي یعنی علیها تماثيل هغه بالغ لپاسه ګوډي چې و ایبان فوټانو کانا نمرقا دا وساده دي ته می چلان دي کنه خدا وساده می داسې ډکه کړي ولکه نمرقه بالغ ګوټي چی یعنی دواره کار پکې دی شو فجاء فقام بين البابين وجعل يتغير وجهه فقلت ما لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بال هذه الوسادة قلت وسادة جعلتها لك لتستجي عليها قال ما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه سورة وأن من صنع فرشتي ناراضي پاغه کور کې چې کم کې فوټواني اوس بالکل نه کنه وأن من صنع الصور يعذب يوم القيامة فيقول أحيوا ما خلقتم روح واچوي پاغه سیس کې چې کم تاسو جوړ کړل
وبه قال حدثنا ابن مقاتل قال اخبر عبد الله قال اخبرنا معمر بن زهير عن عبيد الله بن عبد الله انه سمع ابن عباس رضي الله عنه يقول سمعت ابا طلحه رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكه بيتا فيه كلب ولا سوره تماثيل. وبه قال حدثنا احمد قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو ان بكير بن الاشج حدثه ان بسر بن سعيد حدثه ان زيد بن خالد الجهني حدثه ومع بسر بن سعيد عبيد الله الخولاني الذي كان في حجر ميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثهما زيد بن خالد ان ابا طلحه رضي الله عنه حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكه بيتا فيه سوره. قال بسر فمرض زيد بن خالد فعودنا فاذا نحن في بيته بستر فيه تساوير فقلت لعبيد الله الخولاني الم يحدثنا في التساوير فقال انه قال الا رقم في ثوب الا سمعته قلت لا قال بلى رقم في از ګلکاری چې په کپړو کې شي. وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر عن سالم بن ابي قال وعدني النبي صلى الله عليه وسلم جبريل فقال إنا لا ندخل بيتا فيه سوره ولا كلب. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقل اللهم ربنا لك الحمد فانه من وافق قوله قول الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه. وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا ابي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن ابي عمرة عن ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم في صلاه ما دامت الصلاه تحبسه والملائكه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يكن من صلاته او يحدث. یعنی ما لم يقم شسو پر مصلين فاسدلني نو دعا وت جاری وي یا او يحدث یا ادس منی مات شوی. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن طائن صفوان بن يعلى عن ابي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك وقال عبد الله ونادوا يا مالك او یو قرات کې دی ونادو یا مال او دې ته ترخیم وي. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن شهاب قال حدثني عروه ان عائشه رضي الله عنها وانهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته انها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل اتى عليك يوم كان اشد عليك من يوم احد. حضرت عائشہ صاحبی فرمائے نبی علیہ السلام تا هل اتى عليك يوم كان اشد عليك من يوم احد. معنا دا چې په یوم احد خود پیغمبر صاحب سر مبارک زخمی شو غاخونه مبارک شهیدان شو. یعنی دی رزنه سخت رز پتا چې تراغله دینه مخکی. قال حضرت فرمایي لقد لقيت من قومي کی ما لقيت او استاد قوم د قریشو نه ماته تکلیف رسیدلو هغه چې کوم رسیدلو دا مبالغه ته پات تفخیم دی ډیر زیاته او کان اشد ما لقيت من يوم العقبه او هغه ډیر سخت هغه چې ماته رسیدلو هغه رز د عقبه باندې. عقبه دا یو زیده او په مینا کې مخکې دا سمستا په دې غر کې دن نه او اوس چونکې د مینا کې توسی شوی دا غر غوس کړی دی نو بالکل دا جمرۃ العقبه چې کوم ځای کې دا دې ته نږدې هغه جمعات په شکل دی د خاور نه جوړ دی او هغه ته مسجد العقبه وی جنگلت تاو دا او چې ما صلی الله علیه خدای بوت لیکنه زه د توخیمه او دا عقبه چې پیغمبر اسلام بدلته ناستو او بار نه خلق راتو نبی اسلام ورته دین خودا په دغه وخت کې مشرکینو نبی اسلام ته خپل وی اذ عرضت نفسي على ابن عبد یالیل دا قبیله را نو ما پیش کا خپل ځان په ابن عبد یالیل باندې او دا ابن عبد یالیل ابن عبد کلالو فلم یجیبنی الا ما اردت. نو دوی زما اجابتونه که پاغه مسله کې چې ما دوی ته پیش کړی و فانطلقت انا محموم على وجهي زروان شو په داسې حال کې چې ډیر غمجنو ما او په خپل موجي على وجه المواجهه چې کوم طرف ته ځتلم. دغه وخت خبر روایت ته چې د خلقو ز په ګټو وشتم طائفه دې په ګټو وشتم فلم استفق الا وانا بقرن الثعالب دمرويشتما چې زما بالکل بدن دشه او قرن صالب ته چې ورسیدم نو بیا غوښ لغونه پیدا شي او دمر په ګټو وشتو او بیا چې ما برو قتل تیشوا قرن صالب ته چراو رسیدم نو ما برو قتل فرفات راسی فاذا انا بصحابه چې قتل من بر ډیره غټه ورزوا قد اظلتني چې په ما باندې سورې کړو سبحان الله فنظرت فاذا فيها جبريل چې قتل من جبريل په کرسي ناشته فناداني نو ماته आवाज وکړ فقال ان الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك الله اورید ویناستا چې تا قوم ته کړي و بیا قوم ته توي واغه شی چې په تایرت ک انکار د مسلې نو وک تاله تکلیف درک
وقد باس الله الیک ملک الجبال الله را لګره تا ته فرشته د غرونو مسلطه چې کوم فرشتي په غرونو باندې دي لتأمره بما شئت فيهم حکم کول شته دي فرشتي ته په ار اغسی چې ستا خوخي په بارد دي عبد یالیل قبیله نه ده چې چا حضرت ته تکلیف ورکړي د دوی په حق کې چې تسویل غواړن اوایا فنادانی ملک الجبال دا وخت فرشتي د جبال باندې مسلطي ایرا تواضع ک فسلم علیه سلام وی ثم قال یا محمد فقال ذلك فما شئت تسغاری ان شئت ان اطبق عليهم الاخشبين دا اخشبين د غرنم ده نو کستا خوخي دا اخشبين په دوار غوندوما نبی علیہ السلام بل ارجو ان يخرج الله عز وجل من اصلابهم زه امید کوم چې وباسي الله دوی د شاګانو نه من یعبد الله عز وجل وحده لا شریک لا یشرک به شیئا زدا اراده کوم چې الله دوی اولاد کې دا څه غلط پیدا کړي چې شرک بنه کوي نمانه دا شو چې تاسو تقرون کوي الله دې قوم لا يعلمون هغه دا شی دا د پیغمبر صبر دی پیغمبر سے تحمل دی او دې ته رحمت الله عالمین وی کنه وبه قال حدثنا ابو قتيبة قال حدثنا ابو عوانة الله اسحاق الشيباني قال سألت زيد بن حبيش عن قول الله عز وجل فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى قال حدثنا ابن مسعود رضي الله عنه انه راى جبريل شپږ سوال درې قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمش بن ابراهيم عن القمة عن عبد الله رضي الله عنه قال راى رفرفا احزر یعنی هغه صادر تکشنی ها او وزر تکشنی حيث صدر افق السماء دي وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن اسماعيل قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري عن ابن عون قال انبأنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت من زعم ان محمدا صلى الله عليه وسلم راى ربه فقد اعظم ولكن قد راى جبريل في صورته وخلقه سادا بين ما بين الافق دارویت باندې کلام مخکې شوی دی حضرت عاشق بالکل ان منکر ده ابن عباس وی هیوه چې رؤیت شوی دی او حضرت عاشق چې نور النار جی او بیا علماء کرام و چې یو رؤیت البصر دی او یو رؤیت القلب دی دا رؤیت بعیون القلب شوی دی نکی رؤیت بعیون الراس جی وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابو سامة قال حدثنا زكريا بن ابي زايد عن ابن الاشعري عن الشعبي عن مسروق قال قلت لعائشة رضي الله عنها فاين قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى قال ذلك جبريل كان ياتيه في سورة الرجل وانه اتاه هذه المرة في سورته التي هي سورته فسد الافق. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا ابو رجاء عن سمرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم رايت الليلة رجلين اتاني فقال الذي يوقظ النار مالك خازن النار وانا جبريل وهذا ميكائيل. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة عن الأعمشي روايات كفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعا الرجل امراته الى فراشه فبات غضبان لعنتها الملائكه حتى تصبح تابه شعبة وابو حمزة وابن داود وابو معاوية الأعمشي. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس قال حدثني وقيل عن ابن شهاب قال سمعت ابا طلحة قال اخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم فتر الوحي عني فترة فبين درې کال چې کوم زمانہ د فترت او انقطاع وغه اشاره ده. فبين انا امشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء فاذا الملك الذي جاءني بحراء قائد على كرسي بين السماء والارض فجئست زت ويردم حتى هويت الى الارض جئست من جبريل نو تر دې چې پزما کراو ورزیدم فجئت علي کو ترالم فقلت زملوني اوس ګوره دغه رواج چې موږ پاول کې وینو التک اشکالو چلا کا اقرا وهي اولدا او کې مدثر وهي اولدا اقرا وهي اولوا فاول اصالتن او مزمل دا مدثر دا وهي ثانیه ده خو دې ته اول زکوي چې په زماني د فتره الوهي نه وا هغه دریو کال نه بعد او دته دا تفصیل راغی. فانزل الله عز وجل يا ايها المدثر قم فانذر الى قوله والرجز فاهجر قال ابو سلمة والرجز على وسان به قال حدثنا محمد بن شاهين قال حدثنا ابو قال حدثنا شعبة عن قتادة التحويل وقال لي خليفة قال حدثنا يزيد بن زرين قال حدثنا سيدنا قتادة بالعالية قال حدثنا ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم يعني ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رايت ليلة اسري بي من موسى رجل ادم طوالا خؤجد جادا غنغري وختو والا كان من رجال شنوءه دا یو قبيله و د قحطان قبيله و او دغه خلک داسې تکړه
او ګونګري وختو والو جی ورأيت عيسى رجل مربوع الخلق مربوعا معنا درمیانه قد والا سبت الرأس ورأيت مالكا خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه والدجال او مالدل الدجال بس معنا اوس ګره فی آیات یعنی دارویت په آیاتو کې وو هغه آیات اراهن الله اياه چې کوم الله پاک پیغمبر صرف تخودلو قران فلا تكن في مريه من لقائه اگر تفاسیر او لقاء ضمیر موسی علی السلام تراجه کوي ودلته دا ټول راغی موسی علی السلام دی عیسی علی السلام دی نو خبره ده چې آیات الله چې څومره آیات الهیه دي الله خپل پیغمبر تخودلو جی قال انس ابو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم تحرس الملائكه المدينه من الدجال جزاك الله بس ما قلت بس کو چې تاسو ورو کوم مرزو